على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب تحريم الهجران بين المسلمين. مسلمانانو خپل منځ کې خبرې اترې بندول حرام دي. مسلمانانو خپل منځ کې خبرې اترې کول بندول حرام دي. فوق 3 ایام، 3 ورځو نه زیات. مسلمانانو 3 ورځو نه زیات خپل منځ کې خبرې اترې بندول حرام دي، حرام. الا لبدعة فی المهجور. ها البته بدعتي کس سره د 3 ورځو نه زیات هم خبرې بندولی شي. بدعتي کس سره چې کوم څیز کې شریعت منع کړی ده او هغې کې دی بدعت کوي، دین کې نوې لاره نوې کار راوباسي. او تظاهر بفسق، یا ښکاره باره په فسق او فجور کې اختی ارتکاب کوي، ښکاره باره د خدای پاک نافرمانی کوي. او نحو ذالک، یا دا شانتې نور څیزونه، هغه سره بیا د 3 ورځو نه زیات خبرې اترې بندول جایز دي. ورنه کنینو عامو حالاتو کې د 2 مسلمانانو خپل منځ کې قطع تعلق کول، خبرې بندول د 3 ورځو نه زیات حرام دي. د دې په باره کې اول یو څو آیتونه پیش کړي دي. د سورت حجرات 10 نمبر آیت دی. الله پاک فرمایلی دی، قال الله تعالی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انما المؤمنون اخوة، انما المؤمنون اخوة. مسلمانان چې دي دا ټول ورونه دي، مسلمانان رونه دي. رونه په دې معنا سره چې ټول د یو بابا آدم علیه السلام نه پیدا دي، ټول د یو پلار د یو نیکه اولاد دي. او رونه په دې معنا سره چې مسلمانی که نه مسلمان، ایمانی پکې د کې به خیرخواهي، د ده پړه کې به خیرخواهي وي، خودغرضي به ني. لکه رور چې د رور سره خیرخواهي. اوس خو رور د رور دشمن شوی دی که نه، دا عذاب دی. رور په رور باندې الله پاک کړی، نو دا عذاب دی. دې نه به خلاصېږو په توبه، د حقوقو صحیح ادایګي او توبه. په دې به د دې عذاب نه خلاصېږو. ګینې نن تاسو ګورئ څومره کشالې جوړې دي که نه، او څومره جنګونه جوړ دي. یقین دې وشه چې د رور رور سره دي. داسې هم پکې شوي دي چې رور رور وجلی دی. نو دا اصل کې رور خو د خیرخوا نوم و، رور نه دی رور، دا د خیرخوا نوم و. خو مونږ او تاسو ته بلا شوې ولې ده؟ د خپل عمل د لاسه. دا د الله قهر دی، عذاب دی. او په دې باندې به مونږ او تاسو رښتینې توبې سره خلاصېږو، الله پاک ته عاجزۍ کولو سره. په دې نه کېږو چې زه خپل رور ملامته کوم او رور راپاسي ما ملامته کوي. که وګورو په خپل خپل زوی دواړه ملامته یو، چې زه خپلې ملامتې سره کینم او رور مې خپلې ملامتې سره کینی، کار به سم شي. فاصلحوا بین اخویکم. اوس د نورو مسلمانانو څه ذمه واري ده چې 2 مسلمانان خپلو کې خفه شي،
جنگو کی جګړو کی الله مونږ ټول مسلمانانو ته وایي فاصلحوا بین اخویکم، نو اصلاح وکړئ د خپلو وروڼو په منځ کې. د اصلاح په کمیټه کې یي او که نه چې تا کلمه ویلې ده ته به د دوه مسلمانانو سره راولي، روغ او جوړه به راولي. د هغې دپاره قولا کوشش کې، فعلا قدم اخلي، که تحریرا که قلبا، یعنی په تحریر کې د دوه مسلمانانو د اصلاح کوشش کې، که په زبان باندې که قدم اخلي هغې دپاره، او که په زړه کې ور دپاره دعاګانې غواړي. دا آیت مخکې څو ځله تیر شوی دی. د آیت مطلب دا دی، تفسیر عثمانی کې علامه شبیر احمد عثمانی رحمه الله فرمایلی دي، وایي که د صلح حالي که نه، د صلح مسلمانان روغ دي خپلو کې، لکه څنګه مونږ او تاسو خپلو کې روغ یو، الله دې روغ لري. او یا که د جنگ حالت خدای مکه، په دې کې به د دواړو وروڼو منځ کې خبره دی چې ګوره وروره که روغ هم ده که نه، نو وروڼه یې ګورې ښه، ورورولي به ملحوظ نظر ساتي. او که جنگ رالو که نه، نو هم دا وایي چې مونږ دوه وروڼه یو، د دوه وروڼو منځ کې جنگ راغلی دی. د جنگ په حالت کې به ورورولي په نظر کې ساتي، او د صلح په حالت کې به ورورولي په نظر کې ساتي. یعنی د دشمنانو د کافرانو غونته برتاو او سلوک به نه کوي یو بل سره، د وروڼو غونته به وي. او چې کله دوه مسلمانان دوه وروڼه خپلو کې ټکراو شي، هغه صرف د خولې وی ویناو کی، که د لاس سوک سپیړو کی، که په یو بل باندې ګزارو کی، نو بیا د مسلمانانو ذمواري دا ده چې چا لا اله الا الله محمد رسول الله د اسلام کلمه ویلې ده، دی به دغه دوه چې ټکراو شوي دي کوم مسلمانان، دا به په دې خپل حال نه پرېږدي، بلکې پورا کوشش به کوي چې د دې منځ کې صلح وشي. الله پاک د ټولو مسلمانانو منځ کې صلح وکړي. یا ارحم الراحمین ذوالجلال والاکرام.